बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर इजलास सरताज खान په سټیج باندې موجود د قومي وطن پارټۍ د صوبې وایس چیرمن الحاج محمد حاتم خان صاحب، د ضلع قائم مقام چیرمن کیسر جمال خان، د ضلع جنرل سیکرٹری مفتی صاحب، د 59 حلقې چیرمن شمشاد خان، پرون غلط شوم، د حلقې جنرل سیکرټري زبیر الله خان، د 59 حلقې مختلفو یونین کونسل نه راغلي د پارټۍ مشرانو، عزتمندو، السلام علیکم. زه ټولو کې اول خو تاسو نه معذرت غواړم چې لږ لیټ رالم، خو زموږ دې نه مخکې په د 60 حلقې میټینګ هم و، هغه لږ ټایم هم واګېشت، بیا په شب قدر بازار د رش تاسو ته اندازه ده، نو د هغې د وجې نه لږ لیټ شو، په هغې باندې تاسو ته معذرت غواړم. ټولو کې اول خو ستاسو ټولو ډېر زیات مشکور یم چې راغلی او په دې لنډ تنګ وخت کې په دې میټینګ کې شریک شوی. په دې باندې معذرت نه غواړم چې دا میټینګ خو یوه ورځ نیمه مخکې و، خو چونکې موسم حالات داسې وو، هغه ورځ باندې باران و، نو دا پکې نن ته دا میټینګ بیا دوباره دغه کو، بعضې ملګرو ته که په هغې کې تکلیف شوي نو په هغې باندې معذرت غواړم، خو د موسم د وجې نه هغه مونږ بدل کړو. په دې حلقې د لومړنۍ میټینګ کې منظور خان ته هرکلی هم وایو او د دې ډېر زیات مشکور هم یو چې دوی دوباره مونږ سره یو ځای شو او د دوی راتلو سره مونږ دا ګڼو چې نور هم زمونږ پارټي دلته کې مضبوطېږي به او دا حلقه به نور هم ښه کېږي. زه د هغې ټولو ملګرو چې چا مختلف تجاویز راکړل، مونږ له یې یقین نهاني راکړه او په دې برسۍ کې د شرکت پر بھرپور خبرې وکړه، زه د هغې ټولو هم ډېر زیات مشکور یم. کومو ملګرو چې د خپل طرفه د ګاډو دغه کړی دی د هغوی هم ډېر زیات مشکور یو. کم ځای کې چې ضرورت وي بلکل پوره ګاډي به مونږ تاسو سره راکوو به او کوشش به دا کوو چې دې ځله دا برسي مونږ داسې طریقې سره وکړو چې ټولې صوبې ته مونږ وښیو چې قومي وطن پارټي چې ده هغه یو مضبوط قوت دی او انشاءالله مضبوط قوت به وي. شهید وطن حیات محمد خان شیرپو د هغوی قرباني، د هغوی جدوجهد، د هغوی منډه تړه د چا نه پټه نه ده. نن 45 کاله مخکې هغوی د قوم لپاره قرباني ورکړې، د پښتنو لپاره قرباني ورکړې. دا زما خیال په موږ ټولو باندې فرض دی چې موږ په دغه ورځ باندې لاړ شو او د هغوی هغه قربانۍ ته سلام ورته کې پیش کړو. خو سره سره دې ځل به دا هم کوو چې هلته موږ ګڼ تعداد کې لاړ شو او دا هم وښیو چې دا موجوده سلیکټډ حکومت چې دی د دوی کومې پالیسۍ چې دي د دوی د وجې نه چې دا کم د خلکو په مشکلاتو کې اضافه شوې ده چې د هغې هم مونږ اظهار وکړو چې بهی د خلکو اوس په دې حکومت باندې اعتماد نه دی پاتې. ما اوس 60 حلقې کې چې خبرې کولې نو ما نه مخکې هلته کې یو ملګري خبرې وکړې ووایي چې یاره دوی یو واده هم سرته نه رسولې. ما ورته ویم یاره دا خبره ټیک ده خو لږ شانتې زه پکې لږ اختلاف ورسره کومه. دوی که ستاسو خیال وي نو یو واده کړی ووایي چې سونامي به راولو، نو د ګرانۍ سونامي یې راوستلو او داسې ګرانۍ سونامي یې راوستلو چې هغه زما خیال په دې پوره ملک کې هر یو کس د هغې نه متاثره دی، که هغه سپین ږیری دی، که هغه ځوان دی، که هغه زنانه دي، هر یو کس د هغې نه متاثره شوی دی او داسې طریقې سره راوستی چې څوک اوس پرې پوهېږي نه چې یاره دا به څنګه دا وخت په تېروو. رس تر رزه په هغې کې اضافه کېږي لګیا ده. نن سهار ما کتلو چې پرون دوی په سینټ کې په خپله چې حکومت کوم اعداد و شمار ورکړي دي چې په دې 11 میاشتو کې 11 خربه روپۍ قرض مونږ اخیستی دی. دا د پاکستان قرضې کې 40% اضافه وشوه صرف په 11 میاشتو کې.
که دا ټول 15 کال یې تېر کړل زما خیال موږ به ټول داسې ګاڼې کړي به یو چې بلکل اړو بیا به دغه پاتې دي. دغې لپاره دا ضروري ده چې موږ په دغې ورځ باندې نور هم ګڼ تعداد کې راشو او دا خلکو ته وښیو چې اوس چې دی د دې حکومت نه د خلکو تمې نه دي پاتې او دا به موږ ثابتو چې حقیقي قیادت چې دی د دې پښتنو هغه ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو دی او د خلکو سترګې د قومي وطن پارټۍ د کارکنانو طرف ته دي. دا به مې خواستي چې د کوشش وکړو په ټایم باندې راشو. ارشد خان چې کومه خبره وکړه چې دا هم کوشش وکړو چې خپل ملګرو سره کینو چې اخره پورې آخري تقریر پورې چې هلته کې ناست یو چې نظم و ضبط مظاهره مو وکړو او دې نه پس ته به دې برسۍ نه پس ته به یو سلسله به شروع کوو یو تحریک به د حکومت خلاف شروع کوو او په هغې کې به کلي کلي ته ځو او دا به ورته ښیو چې بی اوس د خلکو په دې حکومت باندې هغه شانتې اعتماد نه دی پاتې او دا یو پوره سلسله به شروع کوو به زما به دا تاسو ته یو ځل بیا خواستي چې په دغې ورځ باندې ښه په ګڼ تعداد کې راشئ او په دې برسۍ کې شریک شئ. انشاءالله د هغې نه پس ته به بیا پوره سلسله شروع کوو به. زه یو ځل بیا د ټولو ملګرو د ټولو مشرانو ډېر زیات مشکور یم. د حلقې تنظیم ته مې دا خواستي چې دا یو څو ورځې به اوس شمشاد چېرته خوځي را خوځي نه دا یو 10 تاریخ پورې چې دی ته دلته کې ډیوټي ده دا بهر چېرته به ګرځي را ګرځي به نه او دا ټولو ملګرو سره به رابطه هم ساتي. دا نن چې کم ملګرو کم دغه وویلو چې دوی به ګاډي دغه کوي چې د هغې هغه ټول بندوبست او دا ټول سیسټمونه دغه ټیک کړي او یو جلوس کې چې دی چې دی له منظم طریقې سره تاسو پروګرام جوړ کړئ چې دا منظم طریقې سره دا ټول ملګري هلته کې راشي. یو ځل بیا د ټولو ملګرو زه مشکور یم. د سرتاج خان هم ډېر زیات مشکور یم. ماله پته ده دوی غیر ابدي خادم د دوی کې او هغې کې هم ګیر دي خو دا وخت یې ویستلو موږ له دا موقع راکړه چې دلته کې راشو او تاسو سره یو څو خبرې وکړو. ډېره مهرباني. السلام علیکم.